जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قدرمنو کتونکو زه غفران الله یم او تاسو ګورئ شمال نیوز ډاټ کام. قدرمنو کتونکو په ملک کې رواني د ملاماتي ګرانۍ او مهنګایي خلاف جماعت اسلامي چې د هغه خپل لاس پورته کړی دی په دغه مهنګایي په حق باندې نن په نشاط چوک کې هم د جماعت اسلامي لاړه یو لوی احتجاجي مظاهره بکیږي. دا وخت سره سېنیټر مشتاق احمد هم موجود دی. دوی نه هم په دغه اړه باندې پوښتنه کوو. دا راته ووایي چې په ملک کې یو ملاماتي ګرانۍ چې د هغه روانه ده که موږ وګورو نو صوبایي حکومت چې هغه وفاقي حکومت ذمهوار او وفاقي حکومت چې دی نو هغه صوبایي حکومت وایي چې دا د دوی ذمهواري ده. تاسو څه ګڼئ چې د دې ذمهوار اصل څوک دی؟ د دې ذمهوار موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونه دواړه د اقتدار جنگ کوي او د دې په اقتدار په جنگ کې عوام دل شو. بدترینه قسمه ګراني ده، اوړه نشته دی او یو داسې وطن چې هغه زرعي ملک دی، یو داسې وطن چې پای کې وافر غنم موجود دي، اوړه پکې نشته. دا اوړه ځکه نشته چې په ملک کې حکومت د ذخیره اندوزو دی، د سمګلرانو دی، هغوی دا اوړه پټ کړي دي، هغوی دا غنم پټ کړي دي، هغوی په دې قوم باندې دا ګراني مسلط کړې ده. نو وفاقي او صوبایي حکومت د پی ډي ایم او د پی ټي آی د عوامو د دې تکلیف او د دې درد دا دواړه حکومتونه ذمهوار دي. دا راته ووایه نن چونکې هم ستاسو چې د احتجاجي مظاهره ده په نشاط چوک کې نو د سوات ولس ته به څه میسج ورکوئ؟ سوات غیرتمند ولس دی، دا د پښتو غیږه ده او د سوات عوامو د خیبر پښتونخوا رهنمایي کړې ده چې دوی د ترخګرۍ خلاف څنګه په منظم او په جرأت سره راووتل او د هغې په نتیجه کې ترخګري د سوات نه ختمه شوه او د ټول خیبر پښتونخوا د خلکو رهنمایي وکړه چې د ترخګرۍ له ماتې ورکولو دا طریقه ده. نو زما د سوات د خلکو نه د خاورې نه ډېر زیات امیدونه دي او زه د سوات خلکو ته وایم چې دا استحصالي طبقه په قوم باندې مسلط ده. دا وطن یې ذلیله کړ، دا وطن یې غریبه کړ، دا وطن یې د تعلیم او صحت نه محرومه کړ، دا وطن یې مقروض کړ. د وطن عوامو ته دک درد او تکلیفونه ورکړل. دا که صوبایي حکومتونه که وفاقي حکومتونه د دې خلاف راپاسئ او جماعت اسلامي سره مرسته وکړي. ډېره زیاته مننه.